ځکه چې رب العزال انسان پیدا کړی دی او بیا یې په انسانیت کې د اسلام هدایت ورته کړی دی چې مسلمان دی او بیا یې دته ښایسته شکل و صورت ورکړی او بیا د هغه څخه وروسته پر دغه انسان باندې بې شماره نعمتونه کړي لیکن بیا هم د دا دومره احساناتو باوجود د داسې انسان سره د هغه مالک حقیقي په مخ کې د سجدې لګولو او د هغه دپاره د عبادت او اطاعت کولو وخت ورسره نشته. څونه د افسوس خبره چې دومره نعمتونه چې واره الله جل جلاله انسان پیدا کړی ظالمه، بیا یې په انسانیت کې مسلمان پیدا کړی، بیا د نبی علیه الصلاة والسلام امتی پیدا کړی او بیا د دې څخه ماسې وه یو ښایسته شکل و صورت یې درکړی دی او د دې څخه بیا وروسته یاره هر انعام چې تا د الله جل جلاله څخه کوم نعمت غوښتی دی هغه الله جل جلاله درکړی دی. خو دا بیا ډېره د افسوس خبره ده چې دا دومره انسان نمک آرامه او انسان فراموشه او د الله جل جلاله سره دومره بې وفا جوړ شي چې د ده سره بیا د لمانځه ټیم نشته. دا نعمت چا درکړی چې ظالمه؟ دا دنیا چا درکړې ده؟ دوکانداري چا درکړې ده؟ دا هوټل چا درکړی؟ دا کاروبار چا درکړی؟ دا تجارت چا درکړی؟ لیکن ستا د الله جل جلاله سره دا وفا ده چې د لمانځه ټیم نه تا سره نشته. دغه رنګه اکثره ښځې هم د لمانځه نه کولو دپاره ډېرې عجیبې بانې جوړوي، هغه هم عجیبې بانې جوړوي. د ښځې هم دغه رقم مثلا بعضې ښځې د لمانځه د نه کولو دپاره دا بانه جوړوي چې ملډو یا اویلي جارو کوم. زه یو ښه مسغت کاروبار دغه ملډو مې جارو کوي، اویلي مې جارو کول لمونځ راڅخه قضا سو او یا دا بانې کوي چې زموږ کره مېلمانه وو، مېلمانه راغلي وو، ما د هغو دپاره چای و ډوډۍ تیارول لمونځ راڅخه قضا سو. یا ګی دا باندې جوړوي چې پر کالۍ باندې یا پر بدن باندې کښنې بولې را کړي چې بدن مې مردار دی، کپړې مې مردار دي، ځکه مې لمونځ نه وکړي، په دې وجه مې قضا کړي. ګی بیا د غواوو د شلومبو د غړکې د غوا د لوشلو د غوا د ټپ د جوړېدو د دا باندې وکړي چې د غوا د ټپ د وجې لمونځ راڅخه قضا سو، یا د لوشلو د وجې، یا د غړکې د شربولو د وجې، یا د کښنې مشکلاتو په وجه باندې د سر درد، د ملا درد، د ګوډو درد، د دې په بانو باندې بس لمونځ راڅخه قضا سو، لمونځ قضا کوي دي. دا د دې بانې د ښځو. نو دا اصل وجه دا ده چې د داسې بېدینو زنانو د الله جل جلاله او د نبي علیه الصلاة والسلام او د دین اسلام سره محبت او اخلاص نه وي. ځکه یاره لمونځ په دونه کښنې خبرو باندې قضا کوي، نولده نه کوي، د سر په درد، د ګوډو په درد، د ملا په درد، د غوا د لوشلو یا د غړکې د شربولو په ذریعه باندې، د ملډو د اویلۍ په جارو کېدو په ذریعه باندې په دې سبب باندې تا لمونځ قضا کوي. دا اوس بهانه ده، دا اوس مجلس دی، په دا کور کې به څه برکات راځي؟ ګوره د یوه خبره واوره، کتاب لیکلی دی، هسې خو ډېر خبرې په دې کې شته. زه د یوه خبر ته کوم، آیا دې چې ښځه لنګېږي د لنګول په حالت کې او کښنۍ نیمۍ پیدا سوی، نیمۍ نه یې پیدا سوی، دلته وخت د لمانځه راغلی، وخت لمونځ قضا کېږي، وایي دا ښځې که لمونځ قضا کړي دا ګناهګاره ده، 80 کاله به الله تعالی په جهنم کې سزا ورکوي. په دغه حالات کې چې نیمۍ کښنۍ پیدا سوی، نیمۍ نه پیدا سوی، د لنګول په حالت او کتاب لیکلی دی چې د انسان ټوله بدن کار نه کوي، په ټوله بدن کې خالي د سر د ویښتانو څخه بیا تر زنې پورې دغه ځای خالي کار کوي، دا سر پورته ښځه کولی شي هم کې لمونځ قضا کوي، دا 80 کاله به الله تعالی په جهنم کې سزا ورکوي. چې پښې، لاسونه، ملا هېڅ عضو کار نه کوي، خالي سر یې پورته ښځه کېږي، لا هم کې وایي لمونځ قضا کوي، دی ګناهګار دی، 80 کاله به الله تعالی په جهنم کې پرې ولمانځه باندې سزا ورکوي که قضا کوي. زموږ د خالي د سر پر درد باندې لمونځ قضا، د ګوډو پر درد باندې لمونځ قضا، پر کښنۍ تبه باندې لمونځ قضا، پر زکام باندې لمونځ قضا، بس دا باندې. ځکه نو سبا برکتونه ټول اتفاقي راغلي، اتفاق ختم، د رزق او د روزي څخه برکت د مرغه په شان باندې والي ختم. څه وجه؟ وجه دا بیرته دغه شی دی شته بېدینۍ. لہذا چې د کومې زنانې په زړه کې د الله جل جلاله او د نبي علیه الصلاة والسلام او د دین محمدي صلی الله علیه وسلم سره محبت او اخلاص یا په زړه کې د لمانځه اهمیت
او یا لمونځ تر هر څه اهم او اهمه فریضه بولي، نو هغه زنانه هیڅ کله هم پر داسې معمولی اسباب باندې لمونځ نه قضا کوي. یعنی هغه میرمنو ته د خوراک او څښاک تیارولو باوجود هم خپل لمونځ کوي نه پرېږدي، او د خپل بچیانو د تربیت باوجود هم خپل لمونځ کوي نه پرېږدي، او د غرنګ د معمولی تکلیفاتو باوجود هم خپل لمونځ کوي نه پرېږدي. ځکه داسې زنانه دا فریضه پر خپل ځان باندې د الله جل جلاله حکم بولي، فرض حکم یې پر ځان باندې بولي. نو دا رقم بیا ښځه بیا لمونځ هم نه قضا کوي چې وخت اخر شي ډایرکټ په خپله مسله باندې ناست دی لمونځ کوي. داسې ښځې هم شته، داسې زنانې هم شته. عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا سزاد خادم بچی د هوا آدم خدایا سزاد خادم بچی د هوا آدم